بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم شرجیل سواتی امید دی چې ټول به ښه خوشحاله به یو د جنګ په مزو کې به یم. ملګرو نن به موږ ته قاري صاحب په اداب باندې خبرې کوي. راځئ چې ټول یې واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. الدین كلهم ادب. دین سراسر د ادب نوم دی، ځکه چې زموږ معاشره زموږ دین اسلام دا موږ ته آداب ښیي. په دې آدابو کې ډېر قسمه آداب دي. د سلام ځاله آداب دي، د مجلس ځاله آداب دي، د هر مجلس او د هر ځای خپل خپل آداب دي. یو څو آداب ذکر کوو. یو ادب دا دی چې سلام موږ خپل بچو ته سلام وکړو. سلام ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې افشوا السلام واطعموا الطعام. سلام چې دی خور کوي او دغه شانتي خوراک چې دی هغه خلکو ته ورکوي. ځینې دا معلومیږي چې هر مسلمان چې دی هغه بل مسلمان ته په لاره کې لرونکي ته سلام کوي. هر ولاړ چې هغه په ناستو باندې سلام کوي او بې ناستو والا روان چې هغه دغه تر سلام جواب ورکوي. زمونږ خلک چې دی سلام هم رسمي جوړ کړی دی چې دغه سلام موږ د رسم نه راوباسو او هغه د سنت طریقې باندې وکړو. نو سنت طریقې باندې چې موږ کله سلام کوو نو اول به سلام کوو چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بیا چې کوم جواب ورکوونکي دي نو وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دا به دې طریقې سره جواب ورکوي. اوس یو مجلس دی، مجلس ته راننوتل دي، هغه مجلس کې د دین خبره شروع ده او دې ته چې سلام موقع به کتل غواړي چې آیا په دې کې باندې سلام کول جایز دي که جایز نه دي. چې کله موږ یو مجلس ته رانوځو هلته څه خبره کېږي نو هلته موږ خپل ځای باندې راتلل کېناستل او سلام نه کول. چې کله د دغې مجلس نه فارغ شو او بیا د دغې مجلس برخاستېږي زموږ خوا ته کوم کسان دي دا اوس هم ملاوېدل غواړي دا اوس مصافحه کولی شو، دا اوس انفرادي سلام هم کولی شو. دغه شانتې سلام د الفاظ ویل، څوک وایي سلام علیکم، څوک وایي سلام علیکم، دا ټول چې دی هغه غلط اصطلاحات دي چې د دې کې موږ تاسو اخته یو، موږ تاسو په دې ځان راوباسو او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دا الفاظ چې په خپل زبان باندې راوړو، خپلو بچو ته سلام طریقه وکړو. دغه شانتې کورونو کې موږ تاسو چې دی زموږ آداب نشته. نو ماشومان راځي زموږ بچي زموږ چې دی هغه افراد دي هغوی ته موږ سلام آداب او طریقه وکړو. دغه شانتې د والدینو آداب ورته وکړو، د استادانو آداب ورته وکړو، د مسجد آداب ورته وکړو او دغه شانتې د لارې د ناستې ولاړې آداب ورته وښیو. زموږ په معاشره کې به چې دی د آدابو یو لار چې دی کولاو شي، یو باب به کولاو شي، په هغې کې به چې دی زموږ ستاسو بچي تربیت حاصلوي. او که چېرته موږ خپلو تاسو اولاد ته چې دی ادب نه ښیو نو بیا زموږ معاشره چې دی هغه بل طرف ته روانوي. زموږ معاشره کې به چې دی بې ادبي عام کېږي، لکه څنګه چې زموږ معاشره کې بې ادبي عامه ده. نو راځئ چې خپلو بچو ته وقتاً په وقتاً چې دی هغه آداب بیانوو او هغوی ته چې دی آداب وښیو. انشاءالله راځي په دې معاشره چې دی هغه با ادبه جوړ شي. زموږ بچي چې دی هغه با ادبه جوړ شي، زموږ شاګردان چې هغه با ادبه جوړ شي. انشاءالله ورځ په دې موضوع باندې به باقاعده انشاءالله تفصیلي ویډیو کوو او په هغې باندې انشاءالله روانه ویډیو کې تاسو ته به انشاءالله تفصیل سره بیانوو. جزاکم الله خیر. ماشاءالله ملګرو، قاري صاحب ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې وکړې. زما هم د قاري صاحب دا خبرې ډېرې خوښې شوې او امید دی چې ستاسو به هم د قاري صاحب دا خبرې خوښې شوي. بس اجازت ورکئ. شرجیل سواتی له په لوی الله م سپارم. د الله په امان.